بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المحكم هو ما ازداد قوة على المفسر بحيث لا يجوز خلافه أصلا. محکم ذکر کئی فاقسام دے ظہور کے اخیرنا قسم محکم دا احکام نہ ماخوذ دا کسرے سر احکام پا مانا دے مضبوط والی سر کی خلق وی محکمون ای مامونون فلانکا سے محکم دا یعنی دا مانا کہ دا پا امن کے دا من الانتقاض ماتوالی نا دا نماتی گی ولی انہدام اپوران والی کے نورانی گیا نماتی گی احکام دا مانا اباز وائی کہ دا پا ماخوذ دا احکمتو نا اے من احکمتو فلانن فلان کی احکام میں وکر اے منعتو منع میں کر نو محکم ہم مانے وی چانا مانی وی تخصیصنا تاویلنا او دارنگی نسخنا التبدیلنا یہ چلو رو مرنا دے مانی وی یعنی نو تخصیص کم لئی چی افراد کم شی ان تاویل کم لئی چی معول شی اب مانا موضوع لہونا فمانا موضوع لہو کی تخصیص شی اب بعض افراد مراد شی دیتا تاویل وائی تخصیص ہم نہ قبلے چی افراد لک شی تاویل نہ قبلے چی اول پا کرای شی او دے پا بعض افرادو کی متعین شی وزا دیرو پر یا تعین پا بعض افرادو کی ہوشی دا تاویل دا نہ قبلے ان نسخ قبلے ان تبدیل چی دا نسخ شی پا مانا دی ازالے سر ختم شی یا تبدیل پا کرای شی یعنی مراد بدل شی دا پا محکم کی نکی احکمت آیاتو یہ قرآن آیتون محکمات تی وہ سوال دادا کہ بے امون کو تقسیم کرو اب قرآن کی مونگ ظاہر مثال وائی نس مثال وائی مفسر مثال وائی محکم مثال وائی وہ اس کا قرآن پاک کے ظاہر شی او نس رائے شی او مفسر پکے رائے شی بے ظاہر خودی تو وائی کہ معنی ہوئے ظاہر ہے وہ معنی مراد نہیں متعین ہے اور نس کی معنی مراد متعین ہے اور مفسر کے بیا متکلم طرف نہ تفسیری دی مراد تخصیص نہ قبلے ان تاویل قبلے اور محکم بیا آگا دا کہ تخصیص تاویل نہ قبلے اور نسخ تبدیل نہ قبلے بے خودی دا مطلب سے کہ قرآن پاک کی ظاہر امرا گئے نصر آ گئے مفسر پہ کرا گئے حالانکہ ظاہر حکم او نس حکم دا کتی نہیں دا پدے مانے ذرا کہ اعتقاد کو کتی ساتے پدے کہ خود تخصیص رات لائے سی او دے کی تاویلم رات لائے سی ظاہر کے تخصیص رات لائے سی نس کی تخصیص رات لائے سی دا خود تاویل تخصیص احتمال لری ایو شاید چی تاویل تخصیص احتمال لری دا خو قطعیت تا نقصان ورکی دا خدا قرآن پاک بعض اقسام قطعی نو گردے دے جواب دادا چی دا قرآن پاک مبارک چی دا آیتونا الفاظ دے کہ دو اعتبار دی یو اعتبار خون نفس ظاہر والا ہے النس نس ظاہر مفسر چی دا دی نفس لفظ اقسام دی دا دی لفظ اقسام دی پہ اعتبار دی ظہور خفاصہ نو چی دا الفاظ پہ دغ اعتبار واخلے چی دا نفس الفاظ دی پہ اعتبار دی ظہور خفاصہ نفس لفظ آگے کہ خدا ٹک تے چی ظاہری تاویل با قبلے تخصیص پا قبلے چی نسی تاویل با قبلے تخصیص پا قبلے چی مفسری
تبدیل به کولی نسخه به کولی چې محکمی یا به نه تبدیل کولی نه به نسخه کولی دا په اعتبار د نفس لفظ سره یو دا اعتبار ده چې دا قرآن دا الله طرف نه راغلی ده او ټول محکم ده بیا پکې دا اقسام نشته په نفس لفظ په اعتبار سره دا اقسام دي پکې او په دې حیثیت چې دا وحی من الله ده او الله طرف نه راغلی ده او دا کتی ده بیا ټول محکم ده نه تخصیص پکې کېدای شي چې بعض افراد واغلي نه تاویل پکې کېدای شي چې اول یو کې اول من رجوع یو کې خپل معنی نه واړې بل مراد ده یعنی عام ده ډیرو افراد باندې اطلاق صحیح ده اته په بعضو کې متعین کې دې تاویل وایي انه احتمال دې تبدیل لري نه د نسخ لري چې الله طرف نه دا واحد او قرآن ده په دغه اعتبار ټول محکم ده په چې موږ ظاهر نس جوړو په اعتبار د نفس لفظ سره جوړو چې دا لفظ ده کنه اوس لفظ کې خدا جوړيږي چې لفظ کله ظاهري یعنی معنی ظاهر مراد نه متعین کله نسی ماسیک الکلام لاجلی کله مفسری متکلم خپل تفسیر کړي تعویل تخصیص ختم کړي چې نه پدې کې تخصیص ټیک ته نه پدې کې تعویل ټیک ته بلې مفسر خپل بیان کړي کنه چې دا مراد مې ده اکله محکم دار وما المحکم هو مزداد قوتن المفسر محکم دې ته وایي چې زیاتی مزداد چې زیاتی قوتن په اعتبار د قوت سره علل مفسر په مفسر باندې څنګه قوت زیاتی ځکه هونه تعویل په کې نه نسخه نه تبدیلی یا رسول الله جزء خلاف واصله پداستور چې د موجب پرېګ دی لا يجوز خلافه دې خلاف یعنی د موجب مقتضا چې د کومه تقاضای هغه خلاف او نقیض اصلا مطلقاً جایز نه مطلقاً چونه به وجه من الوجوه په وی وجه هم د خلاف نشي کولای نه تخصیص پکې کېږي چې خلاف پکې وږي نه تعویل پکې کېږي چې بل دي ته واړای بعض افراد ده نه نسخ کېږي چې ازاله وکړي انې تبديل کېږي اصلا مثال فی الكتاب ان الله بكل شيء علیم ور علم دی الله په دې آیت کې مذکور ده لا يحتمل التبديل والزوال ځکه احتمال د تبديل نشته نه د زوال شته ولې ځکه علم دی الله دا د الله صفاتونه ده صفات دی الله واجب دي ضروری دي قطعی دي اګه نه تخصیص کې دا شانه تعویل بلکې په خپل مراد کې دا یقیني ده عملاً و اعتقاداً عمل یقیني ده اعتقاد یقیني ده دی الله علم کې هیڅ تخصیص نشته ان په دې کې تعویل شته چې بل مراد واخلي امنه په دې کې نسخ راتلای شي بكل شيء علم دی الله علم تام احاطه تام ده پرشي باندې الله علم تام ده یو ذره دی الله علم نه خارج نه ده لا يخرج عن علمه شيء الله علم نه یو ذره خارج نه ده او الله علم ده بكلياته وجزئياته او کلیات د مخلوق علم ده او په جزئیات باندې علم ده په ذره علم تام لري بل مثال وایي وان الله لا يظلم الناس شيئا الله ظلم نه کوي خلق باندې شيئا نکره تحت نفي التوم عامله الله هیڅ ظلم نه کوي زیاته خلق باندې هیڅ شی د ذره ظلم نه کوي وګوره دا قطعی ده دغه هیڅ احتمال د تخصیص نشته ا دې تعویل یا د نسخ یا د تبديل الله نه ظلم مطلقاً منتفی ده په سبیل د استغراق سره هر فرد ته شامل ده شیئا نکره و تحت النفي و نکره تحت النفي عامه هر فرد ته شمول ده استغراق حقیقی ده استغراق حقیقی چاته وای چې یو فرد ته نه بار نه ده استغراق حقیقی وي ایو استغراق عرفي وي عرف کې څومره ډیر افراد یې هغه مرادي بعضی ته نه وتلی وي
ورسته خلکو چې کم یو مجلس جوړي په کوم افرادو کې دې ته عرف وایي چې خلکو کوم مجلس کې وي بس هغه ته شامل یو افرادو ته بعضې ترې وتلي وإن الله لا يظلم الناس شيئا الله سبحانه ظلم نه کوي خلکو سره هیڅ شي وفي الحكميات ما قلنا في الإقرار إنه لفلان علي ألف من زمان هذا العمل فإن هذا اللفظ محكم في لزومه وليس بنكاح بدلنا دا غلط دا نسخه ليس بنكاح دا دا عبارت غلط ده نکاح کېدل تر سره شتانه نکاح سمونو ازله ودی کی چې دا څه وایي فإنه وفي الحكميات په احکام کې دې مثال داسې ده معقول نه چې مونږ وایو په اقرار کې یو سړی چې اقرار کوي په خپل ځان او ما تقدم اقرار کوي داسې وایي انه لفلان علی الف شان دا فلانکی سړي په ما 1000 روپۍ دي داسې ویل او چې داسې ویل چې لفلان علی الف فلانکی په ما 1000 دي نو چې ته اقرار وکړ په لزوم د 0 چې 0 دی روانه خدای اوس هیڅ پته نه لګي چې 1000 روپۍ خو دې تا باندې متعین ہے خدای به والی دي مثال مبیه والی دي ای بیل وجه نه دي ک قرض ده قرضه ده ک بیا ده تا تعین نه معلومي احتمال لري د تخصیص یعنی لو علی الفون دغه احتمال شته دی الفون کې څنګه احتمال ده پکې دا سي احتمال ده پکې چې دا الف دا د بای والدی کنه دا الف شوی دا احسان ده یا اسی اقرار کړی ده یا دین ده دغه ډېر احتمالات دي نه احتمالات لري په اعتبار دي مصداق افراد سره افراد ډیر دي په چې ویلا پین سمانه حاصل عبد چې دغه عبد چې دي دول سمانه دي په ما باندې یعنی دا عبد ما بیا دا ماده نه خرسته ده دول سمانه دي په ما باندې اوس محکم شو احکمت مراد محکم شو هیڅ احتمال نه لري اوس نه تخصیص چې بعض افراد مراد نه تعویل چې بل معنی شي او دارنګ نه نسخه چې زوال قبول کی ان تبديل فإن هذا لفظ محكم في لزومه دا لفظ صدا دا محکم ده في لزومه په لزوم دي الف کې څنګه پداستور چې ممکن نه ده دې تبديل به څنګه کې چې اقرار بدل شي په ادم اقرار اوس خدای اقرار وکړ دا محکم ده نه قبل تبديل یعنی چې اقرار بدل شي په ادم اقرار باندې په یو وخت من الاوقات کې منتشره شي قضیه منتشره چاته وای چې نسبت ضروری په وخت من الاوقات کې په یو وخت کې ضروری چې هر وخت لا لتاین دې ته قضیه منتشره وای لکه ته کل حیوان متنفس بضرورت وقت ما هر حیوان تنفس کوي یعنی ساه اخلي بضروره خامخا اخلي نه ساه اخیستل ممتنع دي ضروری دي اخیستل ان نه اخیستل ممتنع دي وقت ما په یو وخت لا لتاین یو وخت لا لتاین هر وخت کې دی یو وخت دا یو ده چې دا یو لا لتاین تاین نه یعنی دا یو به شخصی نه پسې بل یو هغه یو ده پسې بل یو هغه یو ده پسې بل یو هغه یو ده نو قضیه منتشره ده دا معنا چې فإن هذا لفظ محکم فی لزومی دا لفظ محکم ده په لزوم کې دغه دا لزوم یقیني ده اده کې تبديل نشته چې اقرار بدل شي په ادم اقرار په یو وخت کې نو دا نه ده قابل دی ازاله او د فسخ نه زوال قبل نه فسخ قبل یا دا محکم ده دا سه ټول عقود دي یعنی ټول عقدونه
بیوعات معاملات ټول عقدونه داسې دي هغه عقدونه چې موانع نه چې کومه بیع وشي عقد وشي مانع نه ټول داسې دي مانع نه ورپار موجود بیا لازم دي نه نسخ قبل ان تبدیل الا برضا العاقدين فرضا العاقدين نسخ کېدای شي چې عاقدين راضي شي په بیع کې منسوخ کړي خالي ذکر ویل فإن هذا لفظ محكم في لزومه دا لفظ محکم ده په لزوم دي الف کې وليس بدلا عنه او دا څنګه چې وليس بنکاح بدلا عنه وليس بدلا عنه دغه بدل جایز نه ده دا الناس دا په خپل مراد کې کتی ده بس دا مراد ده هیڅ تبدیل پکې نه راځي بدل دې نه جوړيږي هم دا مراد ده چې 0 روپے لازم دي بس دا محکم ده کنه دې کې تخصیص تعویل چیرته ده ولا هذا نظائر هم دې باندې قیاس کا نور مثالونه ان محکمات وال وكل مفسر والمحكم لزوم العمل بهما لا محاله اوس وای مفسر محکم حکم ده لزوم العمل بهما لا محاله هغه دا چې عمل په دې باندې واجب ده لا محاله خامخا قطعا و یقینا هم مفسر باندې عمل واجب ده قطعا و یقینا او محکم باندې عمل واجب ده قطعا و یقینا دواړه کتیری اصل دومره ده چې مفسر کې احتمال شته د نسخه او په محکم کې احتمال د نسخه نشته نور خپل مراد کې خدا متعین ده مفسرم ولی مفسر ولګي د تفسیر یو کې چې ما مراد ده نو خپل مراد متعین ده نو عمل پاغي باندې قطعی ده عمل یقینا یعنی اعتقاد قطعی ده عمل قطعی ده اعتقاد قطعی ده هم مفسر کې هم په محکم کې څه کوي حکم المفسر والمحکم لزوم العمل بهما عمل په دواړو باندې لازم ده ای بموجبهما ادو په مقتضا باندې ادو کومه تقاضا ثم لهذه الاربع اوس سوال دلته وردی چیرې کته دا ویلا چې دا فلانکی ویل چې په ما 1000 روپۍ دي ابه ویل من سمنه هاذا لبد نو توای من سمنه هاذا لبد دا محکم ده اوس 1000 روپۍ کې خو ډېر معنی جوړې راځي کنه چې 1000 روپۍ بای والدي کنه اس احسان وعده کړی و مثلا مختلف احتمالات لري خو چې ویل من سمنه هاذا لبد خو دا محکم شو نو سوال دا چې دا خو تا مخکې مثال مفسر دغه ویل ده لفلان علی الف دا نستا ظاهر ده سیکل کلام لیجدی معنی ظاهر ده سیکل کلام لیجدی دا کلام چلی دل دا لزوم ده زرو پاره ٹھیک ته دی نص اچھا ویل من سمنه هاذا لبد اوس مفسر شو مکه هو ټیک ته لفلان علی الف فلان کی په ما باندې زر دی دا ټیک شو معنی ظاهر ده اسیکل کلام لیجدی ده خدا پته خونه لګی کړه چې دا 1000 روپۍ چی شي والدي نو دا تفسیر وکړو چې من سمنه هاذا لبد چې د غلام والے سمن دي دې مبیه ول سمن په ما باندې دي نو دا مفسر شتا ویلو ادا مفسر شو نو تا مخکې ویلو دا تفسیر مفسر مثال اوس وای دا محکم مثال ده تا دوړ پر مثال ده مفسر پر دې مثال کا محکم پر دې مثال کا دا سوال ده جواب ده چې او دا سیده دا مفسر مثال ده او محکم مثال ده دوړ پر ما مثال ویل ځکه اصل کې مفسر او محکم کې اشتراک ده په یو څو صفاتو کې کم مفسر احتمال تخصیص نه لري مفسر احتمال تعویل نه لري یعنی نه تخصیص احتمال لري ان تعویل احتمال لري مفسر هم دا چې محکم ده کنه نه تخصیص احتمال لري ان تعویل احتمال لري محکم هم دا سره نو په دغه صفاتو کې دواړه سره یو دي چې احتمال د تخصیص مفسر نه لري او دارنګه احتمال د تعویل نه لري مفسر
او محکم هم داسې ده چې تخصیص احتمال نه لري چې ته بعضې افراد واخلي او دارنګې احتمال نه لري چې تاویل چې په بل مصداق کې محمول کې خپل مراد نه واړوي بل مراد ده دې کې دا شریک دي که نه ځکه دا مثال دواړو پاره ویلی چې دا لفظ څه ده من ثمن هذا العبد دا محکم هم ده لا احتمال النسخ احتمال د نسخ تبدیل نه لري او مفسر هم ده که نه چې من ثمن هذا العبد ویله خو تصریح دې وکړه په مقصود تفسیر دې وکړه اوس نه احتمال د تخصیص لري نه احتمال د تاویل لري نو چونکې محکم او مفسر په دې کې شریک وو ځکه دواړو پر دا مثال ویل ثم لهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها فزد الظاهر الخفي وزد نفس المشكل وزد المفسر المجمل اوس وایي دغه څلور څه دي چې ظاهر نفس مفسر محکم ده دې أربعة أخرى نور څلور شته دي تقابلها أي دي مقابل دي دې څلور مقابل دي بیا چې مقابل دي بیا دو سره ولې متحد دي چې ته وایي چې دې څلورو پر نور څلور شته یعنې دا معنی چې په مقسم کې شریک دي مقسم یو ده څنګه په مقسم کې شریک دي چې ته وایي تقابلها دا نور څلور دا د اولو څلورو مقابل دي چې مقابل دي بیا څنګه دغو څلورو پر نور څلور شته تقابلها چې مقابل دي چې مقابل دي بیا څنګه دو مقسم شریک شي جواب دا ده چې او مقسم یو ده کنه مقسم یې څوک ته لفظ مستعمل لفظ چې استعمال شي په جهت کې ظهور خفا سره واخلي لفظ مستعمل کې دوه اعتبار دي یو اعتبار د ظهور ده یو اعتبار د خفا ده ځکه ما ویله چې دو مقسم یو ده ځکه ما ویله چې دغه څلورو پر نور څلور شته لوجه د اتحاد د مقسم نه چې لفظ مستعمل ده خو بیا تقابل اولی وای چې تو یو مقسم ده بیا تقابل اولی تقابل ځکه چې دا څلور اول اقسام دا په جهت د ظهور سره دي دا نور څلور دا په اعتبار د خفا سره دي نور مقسم خو یو ده لفظ مستعمل بس دا مقسم ده کنه چې مقسم یو شو ځکه ما ویل چې دغه څلورو پر نور څلور شته بیا تقابل اولی وای تقابل ځکه وای چې مقابله ده په ظهور په خفا او دلته تقابل انا څه مراد ده دلته تقابلها تفسیر نه داسې معلومه چې فزد ظاهر چې دینه مراد تضاد ده یعنی تقابل تضاد ده ځکه ورسته په سوای کنه فزد ظاهر الخفي وزد النفس المشكل زد ټکای کوي نو داسې معلومه چې دلته تقابل نه مراد تقابل تضاد ده خو تقابل تضاد اصولین په مطلق مقابل کې استعمالي یعنی مطلق یو شای چې د بل مقابلي بس که دواړه وجودي وي بیا د یو عقل کې راتلل بل باندې موقوفي په عقل کې راتللو باندې خارج کې یو په بل موقوفي اکه نه موقوف اکه یو وجودي بل آدمی وي بیا که محل د آدمی کې صلاحیت تی وجودي وي هم ټیک ده اکه نه هم ټیک ده نو دلته ورسته خو معلومیږي چې د تقابل نه تقابل تضاد مراد ده ځکه ضد ظاهر الخفیدا سی وایي چې دوی کې تقابل تضاد ده خدا دا چې دا تضاد دی اصولینو ده او اصولین تضاد مطلق مقابل ته وایي باس مطلق مقابل دی بل مطلق مقابل دی بل چاته وایي مطلق مقابل دی بل دیته وایي چې په یو محل کې نه جمع کیږي په یو محل کې په یو آن کې نه جمع کیږي بس بیا کداسي وی چې دواړه وجودي وي ایوب بل باندې موقوفي عقلا نه خارجان لکه پلارواله زویواله په یو آن کې خو په یو محل کې نه جمع کیږي چې ته په یو آن کې زویواله تا نه منتزه پلارواله دا د زویواله تا کې څه پلارواله نه نو پلارواله زویواله دا متقابلین دي دوی کې تقابل ده مطلق مقابله چې
یو د بل مقابلي یعنی نه جمع کیږي په اني واحده کې په محل واحده کې بیا کا بس دغه مقابله مراد ده دا مراد ده تقابل چې مطلقاً یو د بل مقابلي نه جمع کیږي په محل واحده کې په اني واحده کې اوس کا بیا داسي وي چې دواړه وجودي هم ټیکتا دواړه وجودي داسي چې دی وو عقل کې راتل په بل موقوف یا خارج کې پلارواله زوواله پلارواله پاکل کې راتل په زویوالي موقوف ده زویواله پاکل کې راتل په پلارواله موقوف ده ځکه پلارواله چاته وي من لول ایبن زویواله چاته وي من لول اب پلارواله چاته وي پلارواله پس راځي زین کې چې مقابل کې یو کسي چې په اکه زویواله ای یعنی چې زویواله تا زین ترازی پس پلارواله مقابل کې راځي نو پلارواله هغه څه پلارواله راتلای شي پلارواله خوشي کې په دې بسره زویواله ده او زویواله شي کې راځي خو په دې بسره پلارواله ده ا خارج کې یو بل باندې موقوف دي ځکه پلارواله خارج کې تا کې پس راځي چې یو بل کسي چې پاکه زویواله ای مړیا ژوندای زویواله تا کې پس راځي په خارج کې چې یو بل کسي چې پخ کې پلارواله ای نو دا یو بل باندې موقوف دي زینن و خارجن اکداسي وی چې دواړه وجودي یو بل باندې نه موقوف زینن خارجن خو په یو محل کې پیوان کې نه جمع کی لکه حرارت برودت ګرمي یخني دا متقابلین دي دواړه وجودي دي ګرمي وجودي معنی ده کنه اینه نفي خونه ده کنه سلبي معنی خونه ده او ګرمي وجودي یعنی یو شاهده یخنی یو شاهده نه جمع کیږي په محل واحده کې پانی واحده کې پیوان کې نه جمع کیږي اگر که یو بل باندې موقوف نه دي اکه یو ادمي بل وجودي بیا مقابل دي مراد دلته تضاد نه مطلق مقابل مراد ده یو وجودي بل ادمي لیکل داسي وي چې محل د ادمي کې صلاحيت تی وجودي وي لکه عامه بصر پرون ویل عامه ادم ته وای عامه معنا هغه محل چې د کې ادمي اضافت بصر ته صرف ادم بسیط تامي وای مرکب ته نه وای عامه معنا هغه محل چې د کې ادمي خو چې اضافت بصر ته اضافت خو امر خارج ده نور عامه خالی ادم بسیط ته عامه معنا ادم په یو محل کې خو چې اضافت بصر ته خو چې شان د محل نه بصر وی داسې محل ته بنوای وډوند چې شان نه بصر نه چې شان نه وای بصری کنه نو دیوال ته نشي ویلای عامه ځکه د شان نه نشته بصارت انسان ته ویل شي عامه ځکه شان نه بصارت ته عقل کله داسي چې محل د ادمي کې نه صلاحيت ته وجودي کله ایجاب او سلب لکه سلب رافي دي ایجابي بس ایجاب ختمي تاسو نه چې سلب محل دا صالح تی ایجابي نه ما صالح تی ایجاب سلب چې په کوم مال کراله ایجاب ختم کړ نو مراد دلته مطلق مقابل ده تضاد نه ده غو منطقي مراد منطقي تضاد نه ده دلته تضاد نه مطلق مقابل مراد ده په چا رنګ مقابلي یعنی نه جمع کیږي بل مقابل سره په اني واحده کې په محل واحده بیا دواړه وجودي کيو وجودي ادمي بیا دواړه وجودي داسي چې یو بل باندې موقوفي عقلن خارجان یا نه موقوف تکرارات بروزت یا یو وجودي بل ادمي بیا محل د ادمي کې صلاحيت وجودي وی یا نه وی کو پکې بیا ادم والملکه کنو به ایجاب سل والتفصيل في المنطق دا ورته ځکه ویل ثم لازم الاربعه اربعه اخرى بیا دغه څلور پر نور څلور څه تو قابلیت د دې مقابل دي فزيد ظاهر الخفي ضد ظاهر خفي ده وزيد نفس المشكل وزيد المفسر المجمل وزيد المحكم المتشابه څنګه وځه ضد دي داسه ظاهر چاته وي چې معنی ظاهر ہے یعنی لغوي معنی ظاهر ہے دا شو دا ظاهر ده اوس په خفي چاته هغه مزار المراد وي ظاهر چاته وي چې مراد ظاهري اوس په خفي چاته وي چې مراد نه ظاهر مسخلاصه ماذا مقابله راغله فزيد ظاهر الخفي زد ظاهر خفي ده دا ویل
یعنی خفی اسم د هر کلام دا چې دینه مراد پته نه لګي مراد نه واضح دا مراد ولی نه واضح دا بعارض دا عارض لوجه عارض لوجه نه چې دا عارض محل کې پروت دی صيغه کې نه خفا یو عارضی په محل کې پروت دی هغه وجه خفای مراد پټي نو خفي چاته وای چې مراد نه ښکارا داسه مراد پته نه لګي خو عارضی اداغه عارض محل کې پروت دی صيغه کې څه خبره نه یعنی صيغه د کلام خو ظاهر دی خو محل کې یو عارض پروت دی هغه وجه پټواله راغلی نور صيغه معنا ټیکي دا خفا عارض لوجه نه په یو محل کې نه چې خفا صيغه کې نه دا دې ته خفي وای حاجی وسیولا فالخفي ما خفي المراد به خفي دې ته وای چې مراد پټي بعارض عارض لوجه نه هلکه عارض چیرته لاندې نقطه ورته لیکل کې عارض امر خارجي وي عارض پردای شوی خو په محل کې وي لا من حيث الصيغه صيغه کې څه خفانه هغه معنی فروغي هغه پته لګي خو مراد خفي وي عارض وجنا چې عارض یو پردای شوی په دې محل کې پروت دی دا خفي کوم محل دی کې پروت دی اصلي معنی ټیک ہے هغه کې څه خفانه اوس مثال کې وتا زين تراجي مثال فی قوله تعالی مثال دا کول رب سبحانه و تعالی وسارق وسارقه فقطوا ايديهما غلاګر خزه يدول سونه کټ کو فینو ظاهر فی کی سارق خفین فی کی ترار و نباش ګور سارق وسارقه خو ظاهر معنا دا غلط وای سرقه معنا ظاهر ده فقطوا ايديهما يدول سونه کټ کو خلاص شو دا په حق د غلاګر کې خو په حق د غلاګر کې خفي ده هغه په حق د غلاګر کې خو واضح ته ظاهر ده ځکه تصریح وکړه چې وسارق وسارقه غلاګر فقط ایدهما ایدل سونه کټ نو په دې کې خو معنا ظاهر ده غلاګر چې غلا کوي غلا چاته وای غلا ونه اخذ د مال اخیستل کم مال هغه مال چې محفوظي هغه مال چې متکومي محفوظي متکوم چې معنا قیمت لري قیمت چې معنا ثمنیت لري چې کوم شای ثمن لري دې ته مال وای چې دې کې ثمنیت څه معنا کوي ثمنیت معنا دا چې تسرس پین په اخسته شي چې کوم شی باندې سر سپین سړی اخسته شي دې ته سمن وای اصل سمن شران سرا سپین دی دا اصل دی نو غلا دې ته وای چې مال واخلې اخیستل دې مال دی هغه مال چې متکومي اسمنیت لري یعنی سرا سپین په اخسته شي دا مال ادا ته واخلي بغفلت کلیلت معمولی غفلت سره غفلت لوجنه معمولی غفلت لوجنه غلا کې داسې کېږي چې یو سړی ولګي مال واخلي متکوم بلنه غفلت لوجنه دا ایو جیب کوتر چې چانه جیب یو سړی وای دا اخذ د مال ده او اخذ د مال متکوم ده ثمنیت لري خو چانه چې مال اخلي نو آکی معمولی غفلت راشي جیب کوتر کې معمول خبه اداري سوچي چې څوک مانه جیب نه وای خو معمولی غفلت لوي نه څوک جیب ته نه وای دا ترار ده ایو نباش هغه ته نبش کفن وستلو ته وای چې مړو نه سره کفن نو نبش کې خو مکمل غفلت ده ځکه مړی ته په چیز قادر نه ده نه پته وته لګي
چې مانه کفن وباسله دلته اخذ د مال ده مال متقوم ده کپڑا ده کنه مال متقوم ده سمنیت لري خو دومره ده کثیر غفلت ده ډیر غفلت ده هو زیاده څه وایي چې سارق و سارقه فقط ایدهما دا آیت مبارک ظاهر ده په سرقه کې ځکه سرقه خو معنا موضوع ده اکته دی د معنا موضوع ده نو په خپل معنی کې خدای ظاهر ده مراد ظاهر ده خدای په حق ترار نه باش کې خفي ده دې کې خفا ده چې ترار سره شي ده هغه لاس په کټکیږي کنه په کټکی امام سے مذهب ده چې د ترار د نه باش لاس په نه کټکیږي ولې باندې کټکیږي ځکه دې کې خفا را لکنه ځکه هغه معنا چې په غلا کې پرته ده هغه ترار کې نشته ترار کې خو معمولی غفلت دي هلته خو غفلت په غلا کې هلته معمولی ونه غفلت کې جیب وي نور هم مال واخسته مال محفوظ واخسته خو معمولی غفلت ته په ترار کې زیادت ده لږ غفلت ده ان باش کې بیا ډیر غفلت ده دا ساری کې ترمنځ ده نو ترار کې او نباش کې ایمان سے پرې باندې کته د یاد نشته ولې ځکه سرکه معنا نه ده پکې پراته ول حدود والکفارات تندرو بشبهات حدود کفاره د خو شبهات رد کیږي لہذا دې باندې بحث نه کایمیږي یعنی دې نه بلا سونه نه کټ کیږي دو وای اصحابین فرمایي امام محمد صلی الله علیه وسلم چې نه ترار نه بکټ کیږي اټیک ته نباش نه باندې کټ کیږي ترار نه بوله کټ کیږي ځکه ترار کې خو زیادت ته په اصل معنا سرکه کې چې کوم غفلت ته اعمال متقوم اخلي په ترار کې خو هغه شته دي خو زیادت ته پکې زیادت خو نه منافي ما تحت سره نو هغه ما تحت معنا چې کومه سرکه والا ده چې لږ غفلت لوجه واستانه اسلام مال اخلي هغه لږ غفلت خوشته پکې ځکه ترار کې ډېر غفلت دي هغه سړی کې ډېر غفلت دي چې سره جیب ته نه وي په کینچی باندې جیب ته نه وي نو ترار کې هو زیات غفلت دي نو زیات غفلت کې خلک پروتي نو چې لږ پروتي نو چې په ادنا کې سرکته دی ید ده چې سرکه ده نو په اعلی کې په طریقې اوله سرکته دی ید ده لہذا ترار نو بلاس کټ کیږي ځکه هغه معنا د سرکې دلته شته زیادت تک چې ادنا کې کټ کیږي نو اعلی کې په طریقې اوله سره به کټ کیږي نباش کې نه کټ کیږي ځکه نباش کې د سره مال متقوم خدا ډېر غفلت ده په معنا د سلب الیقظت لسره یقظت ستنه دلته دومره غفلت ده لسره تنبور اطلاع نشي چې دا خپوي شي په چې مانه کپڑے وباسي دي نعوذ بالله دیو جن باش کې نه کټ کیږي هغه معنا ده په کوته او دا ترار کې کټ کیږي دا صاحبان مده کوي په نو ظاهر چې اتصال کې دا ظاهر پاک ته غلاګر کې خفین فی کی ترار اپاک ته ترار نه باش کې خفی ده وكذلك قوله تعالى زاني تو زاني ظاهر في حق الزاني خفي في حق اللوتي رب سبحانه فرمائے زاني تو زاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة زانیہ زناکار یہ واضح معنی ده ظاهر معنی ده زنا چې ادي پردې زنانه فرج استعمال ده نه زانیہ زانی دا معنی ظاهر ده زانی پاک کې خو ظاهر ده معنی ظاهر ده مراد ظاهر ده فیلدو ظاهر ده خو په حق کې لواتت کې دا خفي ده ولې په حق کې لواتت کې ولې خفي ده ځکه هغه معنا چې په زنا کې پرته ده په لواتت کې ادنا ده ولې ادنا ده ځکه زنا کې خو دوړو شهوتي زانی شهوتي د خزم شهوتي نر شهوتي دوړو شهوتي خپل واتت مسلې کې خو یو طرف نشاوتی بل طرف ته نه نو کوم معنا چې په زنا کې پرته و هغه په واتت کې نه رااله کم رااله یا ځلوتی ته بدا حد نه قائمېږي چې دا باندې دوره قائم شي یا د ਸੰسار شي ځکه هغه معنا د زنا دلته کم ده الحدود والکفارات تندرو بشبهات حدود کفاره د شبهات کټ کیږي لہذا لواتت کې دا معنا نشته ٹھیک ده امام یوسف ساده یو قول ده
چې نه دې کې ده دې کې هم شته دی وی ولې وی ځکه چې دغه کې کمالي طریقې سره شهوت ده په دې کې کمالي طریقې سره شهوت ده امام یوسف سره دا یو قول شته دی چې دې کې کمالي طریقې سره شهوت ده ځکه دلته خوف نه یې کنه هغه کې خوفي زنا کې چې حمل وشي نو حمل خوف ته کنه او دې کې خو خوف نه دی چې حمل وشي دې کې دا معنا چې کومه ده د زنا ولا دې کې زیادت پروت ده نو دا وایي چې حد به قایمېږي خدای دې کوله امام صاحب داسې فرمایي چې دې کې حد نه قایمېږي امام ابو حنیفه صاحب رحمه الله ځکه هغه معنا د زنا په دې کې کمه ده دا شو ظاهر فی الکزانی خفی ده پاکتلوتی کې ولو خلف لا یکل فاکهتا کان ظاهرا فی ما يتفکه به خفیا فی اکل العنب والرمان بل مثال درکې یو سړي قسم وکړ چې لا یکل فاکهتا چې فاکهه نه خوري نو دا ظاهر ده فی ما يتفکه به دا ظاهر ده په یو امور کې يتفکه به چې په غیر سره سره تنعم حاصلې غذایت نه حاصلې تنعمي ګنډيري دي مثال غنا دا ګنډيري دي دا سه چې دې ته میوي اطلاق پکېږي سیب ده نو دې کې خدای ظاهر ده چې دې سره تفکر مقصدی یعنی تنعم معنی یعنی مزه اخیستل دا چې کوم شاید خړلای چې ازما شي کنه اګرما وکي طبيعت معده دې آزاد شي دې کې دا حقیقت ده او دې کې دا ظاهر ده اوس انګور رومان په دې کې دا خفي ده ځکه انګورو کې همانا د غذایت پرته ده غذا ده یعنی په دې سره اکتفا کېدای شي ډوډۍ نه ترکارۍ نه چې کته خالی انګور خوري نو هم تر ټیم په تیر واشي دې کې غذایت معنا ده دې کې د طعام معنا پرته ده او رومان هغه بدی خو بیا په دې کې تفکر معنا نه ده پرته څنګه نه ده لکه دا دوی پر استعمالېږي دا انار کېم چې راشي نو تا انار مزیدار انار چې سره دانه باسه او بته باسه اسکا دا ډېر مفید شته تا ته زیړای نه لګي زیړای یو شوګر باندې نه کېږي دوا ازما باندې مضبوطه دا یې ډېر فائدې دي پکې اوس چې د قسم وکړو چې لا کول فاکهه چې زه به فاکهه نه خورم اوس فاکهه خو ما تفکو به و يتنعم به چې سره خونته اخلي نو دا خو ظاهر ده په ما تفکو به ناس چې خلک کوم شان سره تفکو اخلي او ما خوند اخلي یعنی چې ازمایل وغسي ګنډرا ده وغیرہ دې کې خو ظاهر ده خو پاک ته انګور او رومانو کې دا خفیره یو څنګه رومان څنګه دي دام تفکو کې داخل دي کنه قسم په دې باندې اوري کنه کې اصلي قسم وکړي چې زه فاکهه نه کوم اوبه دا اینه برومانو خور قسم پاوړي کنه اور دا وایي چې دې کې خفیده چې خفیده دی وجه دا لوانه کفاره نه راځي دی یمین چې خفیفه کنه الحدود والكفارات تندرو بشبهات ځکه ویل ولو خلف کلتری قسم کو لا کل فاکهه چې زه فاکهه نه خورم فنظر فيما يتفکر بالناس دا ظاهر معنا لري فيما پيغم شیانو کې يتفکر به چې خوند اخلي خلق پاغي په اعتبار د هضمه سره خفيان فی اکلنا دا خفیده پاک انګورو کې رومانو و په پوښ بخدل و کل خفي وجوب الطلب حتى يزول عنه الخفاء دا خفي حکم څه ده وجوب الطلب اي طلب معاني اللفظ ومحتملات دا وایي حکم دی خفیده ده چې تب طلب د مانو د لفظ کې خفیده کنه مطابق دا واجب ده چې انت تطلب معاني لفظ چې د لفظ مانو کې به ګوره ا دې لفظ مانو کوم احتمالات دي اګه به نظر ساتي بیا به تاسو پته لګي چې دا خفا چې په راغله ده دا خفا چې راغله په بعض افرادو کې دي کې دا معنا زائده ده کنه ناقصه ده
چې تا ته دا پته ولګي چې دا معنا چې په بعضې افرادو کې خفا ده دا دې دې وجه نه ده چې دا معنا د نص ده دا په دې کې زیاته پرته ده په بعضې افرادو کې که نه کمه پرته ده چې دا پته تا ته ولګي بیا به تا ته مراد څرګندېږي بیا چې زیاته وي بیا به فتوا کوي چې حکم یې دا ده که کمه وه معنا بیا به نه کوي که زیاته وه نو زیاته کې خو اصل شی پروت دی که نه بیا به حکم کوي داسې خو پوهېږو که نه حکم الخفي حکم د خفي وجوب الطلب دا خبره ده چې تا باندې طلب واجب ده د معنو د احتمالاتو چېر دلته په دې لفظ کې څومره احتمالات دي څومره معنی دي چې معنو پته ولګیا بیا به تا ته ولګي چې دا بعضې افرادو کې چې دا نص خفي ده دا څه وجه ده معنا زایده ده پکې که نه معنا کمه ده پکې د نص والا یو په زیاتو کې حکم کوي په کمو کې به نه کوي ځکه یې ویله وحکم الخفي وجوب الطلب غوښتل دي وجوب د غوښتلو دي حتی یزول عنه خفا چې لرې شي دې نه پټوالی غواړي بې پې تعین وکړي پې په خبره باندې واما المشکل فهو مزداد خفان حل الخفي كانوا بعد ما خفي على السامع حقيقته دخل في اشكالي وامثالي مشکل ته بیانې مشکل چاته وای مشکل دې ته وای چې دې کې خفا په خفي زیاتې څنګه زیاتې یعنی خفي کې خو معنا کې خفای مانو کې احتمالاتي ډېر مانو احتمال لري خفي وي او مشکل بیا دا ده چې دغه خو وي مانو کې خو خفایي خو اشکل و ابهمه خو نورم اشکال ابهام پیدا کی ولی اشکال ابهام پیدا کی وجه چې هغه دای چې د په امثالو کې داخل شي نور امثالی وي په نور امثالو کې داخل شي لکه اوس مثلا ته په امثالو کې داخل شي تا امثال چې دي د نور انسانانو افراد یو هغه ډلې په هغې کې ورننوځي اوس پته نه لګي نو یو دا چې تا مونږ پیژنو نه معنی دی نه احتمال اتا پیژنګلي مو نه چې نه مې نو دا خفا شو د اصلي معنی چېرې دغه سړی چې دا زید یادې چې دا یو دا که هغه ده که کم یو ده نو دا اصلي معنی خفي شو بیا په امثالو کې داخل شي خپل امثالو کې داخل شي امثال معنی دی نوې افراد نوې افرادو کې داخل شي نور دا ډله ناسته ته پکې نه نوځي نو ښه اشکال پیدا شو اصلي رنگ دې مونږ ته نو معلوم دا اصلي معنی خفي وه چې او داسې رنگ ده که داسې رنگ ده که داسې رنگ ده دا پته نه لګېده بیا په امثالو کې داخل شوي نو اشکل و ابهمه نو ښه مبهم شوي دا مشکل ځکه ویله واما المشکل فهو مزداد خفان هر چې مشکل دې ته وایي چې زیات شي من حیث الخفا علی الخفي په خفي باندې زیات شي په پټوالي کې وی څنګه پټوالي کې زیات شي خو خفي دې ته وایي چې معنا یې نه متعینه مانو کې ډېر احتمالاتي مشکل کې مانو کې ډېر احتمالاتي څنګه وضعیت شي په خفي وی بعد ما خفي على السامع حقیقته دخل فی اشکالی گویا کې دا مشکل پس ته هغه نه خفي على السامع چې خفي د په سامع باندې حقیقته معنا دې دخل فی اشکالی دا داخل څه په امثالو کې امثال معنا د خپل نوې افراد ته ما مثله ولې ما مثله ځکه یې نوې افرادو کنه مثل ډېر شان ته وایي مثل دې ته وایي چې جنس کې شریکي مینګا او بکر امثالو موږ دیو بل مثل ولې ځکه جنس ما یو ده کنه تا ما مثلو ځکه نوع ما یو ده اکل وصف یوي لکه موږ وایي زید مثل لعمر فی الفقه زید مثل د عمر په فقه کې په وصف کې یو دي نو دې ته وایي تماثل نو تماثل کله جنسی وي کله تماثل نوعي وي کله تماثل وصفي وي یعنی وصف کې سره شریکي ذکر ویل حتی لا ينال المراد حتی چې نه اصلي مراد الا بالطلب اول به طلب دې معنی کې ځکه مانو کې احتمالات دي ثم بالتعامل بیا به سوچ کې په افرادو کې یانو اشکل و ابهم ځکه دا مشکل سو ابهم و دخل فی امثالی په نور افرادو کې نه وته اوس په افرادو کې تعیین کې چې دا کوم فرق ده حتی یتمیز عن امثالی بیا به سوچ کې حتی یتمیز عن امثالی
کرینو ته بګوري حتی چې جدا سیان امثالی هم جولونه چې دای جدا کی ونزيل في الاحكام خلفا لا يعتدم فإن زال في الخل والدبس فإنما هو مشكل في اللحم والبيض والجبن السكون دي بيسرا دې نظیر په احکامو کې دا ده چې حلف یې سره قسم کی لا يعتدم چې زبا نخره اعدام ترکاری سالن بنخره دا قسم یو اوس سرکې ته سالن وای ځکه سالن دا منه کیږي چې هغه سره ډوډۍ تیر شي آسانه طریقې سره دبس یا دیبس ته وای دې ته وای دا چې دا د کجورو عصیر ته وای دا کجوري چې دي دو عصیر دا کجوري نچوړ کی کړه هغه نه هغه اصل کی یو نچوړ ټینګ شای د کجورو دیبس خالي عربی داسې کوي کنه یعنی وګو کې دي به وګو نه بعد چې د بیا وانی سره بیا ته نه حاصل کی هغه نارای دغه نو ته اوس نامونه نه راځي ونه خالي دا او دا غوخه وريتا غوخه اگئی او جبن اصل کې جبن پکاله پنیر دې کې دا اوس مشکل ده ولی خلق د بس کې خدای ظاهر ده ځکه خلقو نرم شای کنه انو دې باندې اطلاق ته ترکاری دې کې ظاهر ده ځکه وجه ده چې ترکاری دې ته وای چې دې سره ډوډۍ نرم شي او اسانه سره تیرې شي ازمر شي نو خل داسې ده نرمه ده دبس داسې ده هغه نرم ده هغه سره ډوډۍ خل شي نرمه شي سره دا ترکاری ده خو غوخه چې وريتای غوړیو کې د اړولې ټینګه غوخه یا اگئی هغه ټینګه یا جبنی پنیر هغه پنیر چوبو کې د نه خېس کړای یو نه چوبو کې خېس کې هغه به ترکاری شو هغه به لوندي نه دا سه وچ پنیر نو وچ پنیر خو وچ ساده د سره ډوډۍ کله لم دیږي خو نه ډوډۍ غوخه سره نم دیږي نه گئی سره نم لم دیږي نو غوخه سره نه گئی سره ان په دې پنیر سره او دې باندې دې کې دا اوس مشکل ده چې دا کله سړي غوخه وخوړه ډوډۍ سره یا یې بیل وخوړه یا یې مثلا دغه شی وخوړه پنیر نو دا خانیسته کنه ده دا وایي چې دې کې به سوچ کې نو امام صاحب دا وایي چې دا نه ده خانیس ځکه الله هم خو ترکاری نه ده ولې له هم خالی وڅ غوخه دا غوړو کې پکړه ده دا چې ته اعدام ده اعدام هدي ته وایي چې دې سره ډوډۍ نرم شي او دا نو ور سره نرميږي لہذا کغوخه وخړه یا غي وخړه یا پنیر وخړه وچ دا ترکاری نه ده نه ډوډۍ ور سره لمديږي نه ډیر وجنه نه ده خانیس او یوسف صاحب فرمایي چې نه ده ځکه غوخه سره هم ډوډۍ خلط کیږي مراد دي ترکاری خلط تا اوس غوخه دې خوري ته وځه ډوډۍ خوري کې اړه نو خلط شي کنه ډوډۍ دې خوري ته وځه غي نو خپل من کې هغه وچ دي په چې خوري کې اړه خو به خلط شي کنه دا چې پنیر وچتا خو چې خوري ته واچي اخلي کې ویا نو دکاړې کوي لونشي ا ډوډۍ وسره خستر دا ځکه وای نظیر په احکام کې دا ده حلف یو سره قسم کی لا یت د ترکاری بنخرو فنوزار فی الخل والدبس دا خالد په خل کې په سرکا کې او دارنګ په دغه کې دیبس کې چې دې تاغه وای عصیر رطب دې ته عصیر وای نچوړ دې کجورو فینما هو مشکل ده فی لحم په غوخه کې خو چې غوړیو کې پخای دا چې غوخانه چې موږ تاسو ترکاری ونه والبیض اگئی والجبن او دارنګ چې د جبن کې پنیر حتی یطلب فی مان الاعتدام اول حتی یطلب حتی چې ته بغواړي په معنا د ترکاری کې سوچ حتی یطلب فی مان الاعتدام حتی چې غواړي به ته په معنا د اعتدام کې دا عبارت داسې نه ده پکار حتی یطلب فی مان الاعتدام ته بغواړي په دې کې معنا د ترکاری ثم يتامل بیا به سوچ کې چې ان ذالک المنا هل یوجد فی اللحم والبیض چې دغه معنا د ترکاری دا پیدا کیږي په غوخه کې والبیض په غي کې والجبن املا
په پوهه کنه ثم فوق المشكل المجمل ومحتمل وجوها فصار بحال لا يكف على المراد به الا ببيان من قبل المتكلم داشا لا هو لك بات سبيغ صفيت ها خدا سبب ان شاء الله صحيح